چې چاګاډ او یونین والا دي کنه بجوړ نه راغلي دي په کارکردګۍ باندې سي چوچ بسم الله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قدرمن کتونکو السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتو کتونکو دا وخت د کوزدر چې کوم د تحصیل دینزي د اوچ پولیس سټیشن دلته کولاړم او دلته کې چې کوم د سلور غلنی وی شوی دي چې غیبه په چکدره بایپاس په شمول نورو سړکونو باندې چې کوم د ټرکونه او نور ګاډي چې کوم د هغه لوټل د تمانچې په زور باندې تمانچې په خلکو یې خودا په دغه ولا باندې زمونږ دلته ډي اس پی فخر علم خان چې کوم د سب ډیویژن ادینځه اس ډي پی او دی او سی سی چو ایوب خان او ورسره چې کوم د انویسټیګیشن انچارج د احسان الله خان هغه میډیا ته خبره کوي ګورو چې په دغه غلا سوق دي او دا کار چې کوم په کم ځای کې به کېدو څنګه شوی دی چې سمو د مخ کې په ملاکن ایریا کې په دې زمونږ بټخېله کې درګۍ کې او ورسره په لوړ دیر کې په دې کې د کېت یو ګروپ پیدا شو چې پاره کې په مختلف ځایونو کې پاره کې په درګۍ کې او وقوات وکړو بیا د هغې سره زموږ په لوړ دیر کې نو په دې دوران کې آر پی او سي په حکم باندې او د ډي پی او سي په هدایتو باندې یو ټیم مقرر شو په هغه ټیم کې زما په نگرانۍ کې چې هغې کې ما سره ایسټوګه صاحب او ورسره انویسټیګیشن انچارج او د دې سره د ډي اس بي انچارجان او دا کسان مونږ یو ټیم جوړ شو ساینسي خطوطو باندې مونږ په دې باندې کار وکړو او زموږ سره د پبلک بھرپور تعاون سره هغه د ادینځي چې څومره پبلک دی نو هغوی موږ سره ډېر ښه تعاون وکړو نو په هغه تعاون باندې موږ هغه ګروپ ته ورسېدو او دغه ګروپ چې کوم دی نو دا موږ د ملاکن د ایجنسۍ د ځای نه موږ راویستو او باقاعده هغه موږ ټریس کو او د هغې هغه هر څه چې کوم دي هغه موږ برآمد کړه نو په دې دوران کې موږ د دوی خلاف ډایرکټ 392 اف آی آر درج کو د دغه ملزمانو خلاف او هغه ملزمانو کې زمونږ سره 3 کسان چې کوم دي دا د اوچ د علاقې دي یو کس په دې کې د ملاکنډ ایریا دی او د هغې خلاف چې کوم اف آی آر وشو هغوی کنفیشن هم وکړو او ورسره څومره برآمدګي ده تقریبا 90% د هغې نه برآمدګي شوې ده یو کس په دې کې زمونږ سره عدم گرفتار دی بقیه موږ سره گرفتار دي نو زمونږ دا اوس دغه چې به هېڅ قسمه په ادینځی ایریا کې یا په لوړ دیر کې او ورسره په ملاکنډ کې هغه ګروپ چې کوم دی نو هغې قلقمه شوه هغه جیل ته لاړه او نن چې کوم دی موږ د هغوی چې کله انټاروګیشن وکړو نو په انټاروګیشن دوران کې موږ ته دا انکشاف هم وشو چې کوم په ملاکن کې کوم ګاډي والا شو نو هغه هم دغه ګروپ او د هغه ملاکن والا چې کوم ریکوري ده نو هغه مونږ کړې ده د خیر سره زمونږ دې ټیم کړې ده چې کوم ناست دي دا ټیم نو دې ټیم د هغې ریکوري مو وکړه هغې کې چې کوم آیفون اخیستی شوي ورسره د هغوی پیسټل وي نو هغه مونږ پرون چې کوم دی نو هغه مونږ باقاعده قانوني طور باندې باضابطه طور باندې مونږ ملاکن لیویس ته حواله کړه کیس پراپرټي کې مونږ څه اولنی خو دا ده چې کوم گاډی به دوی استعمالاو د شپې په مختلف طریقو کې نو هغه مونږ برآمد کړی دی د دې سره چې څومره موبایل د خلکو نه اخیستی شوي سنچ شوي هغه ټول مونږ برآمد کړي دي دغه موږ سره دغه ورسره دی کې چې د هوټل نه کم سامان ورشو پنکي دي سټپلایزرز دي پیسې چې کومې اخیستې شوي دي هغه موږ برآمد کړي امان په دې کې موږ سره یو احسان الله دی چې د هغه عرف شنو او هغه د دې لوکل دی دویم زموږ سره په دې کې محمد رحیم دی عرف بجا چې دام د اوچ د علاقې دی دریم نمبر چې کوم دی دا موږ سره طاهر زمان دی او دا د بټخیري د علاقې دی دم گرفتار دی موږ سره یو کس موږ سره ګل محمد عرف ګولکې دا چې کوم دی دا عدم گرفتار دی دا د اوچ د علاقې دی په دې دوران کې موږ سره د اډي چې څومره ممبران دي اونرز دي هغوی موږ سره رابطه وکړه هغوی په خیرسګارۍ طور باندې بیا موږ ته شکریه هم راغله موږ ته زما اکرام نوم دی او باجوړ سره تعلق لرم او په حیثیت د یو ترانسپورټ صدر یم نو په دې تېرو شو ورځو کې زموږ یو ګاډی و چې د هغوی نه تقریبا 90,000 پورې نغد پیسې اخیستې وي او 2-3 تې موبایل اخیستې وي الله ګواه دی چې موږ ډېر غوسه وو او ډېر سخت ځکه چې د پنجاب یو ګاډي به زموږ مال نه وړو و به ویل یاره ویل دغلته په چکداره کې دغه شانتې کار کېږي موږ نه ځو الله دې د دې قدر وکړي په دوه هفتو نه دننه مخکې موږ ته کال وکړو چې راشئ او موږ هغه ملزمان نیولي او حقه ملزمانو هغه ډرایور قسم په وروستو او هغه ټول هر څه وسه برآمد شو د ډي اس پي صاحب سی چو صاحب او د انویسټیګیشن احسان الله صاحب د ټولو د الله قدر وکړي ډېر زیات زموږ سره الفاظ نشته چې موږ د دې الفاظ دغه کو بس الله دې قدر وکړي ډېره مننه